جملې باندې کله بېلابېل سوچ وکړه. یوه جمله نن زه یایم اگر چې که بده ته نه لګېږي خو خیر دی. څلورم امام دی چې امام صاحب چا نه پټ نه کوي. زمایي په غاړې دی، ژړا یې تا په غاړې دی. خپل بازار دی، خپل دکانونه دي، خپل شیا دي. زه تا نه صرف همدا پوښتنه کوم ته که خپلو خویندو سره وي صرف اندونه ته یم چې ایتا خور ایما خور سر باندې بکره چادر نه وي آیا د پنجابي بازار کې به ما سره روانې شي؟ کله زه دا برداشت نشم کوی نو سلام حسین ته کوه چې هغه شامو د کوفې بازارو کې څنګه خویندو سره څلورم امام لاړو. حق لري حسین دی واجه نه چې هغه عظیمه خونه هغه عظیم قبرونه د زهرا بیبي قبر یې پرېښللو حسین مدینې کې ونه لاړلو. څنګه به حق نه لري امام حسین یی څه کله بیګا آقای محترم قاید حسین خورو مجلس وکړو مطام وکړو خو مخه ځای نه زه تاسو ته دوې جملې وایم. یی څه کله خط پړوس و هغه نه بعد نیمه شپه دی امام حسین قبرستان ته راغللو. قبرستان ته راغلو اول د رسول الله قبر ته راغلو. ډېر وقار سره روایت جملې دي یو قدم دونو چې توي د رسول الله قبر ته راغللو. رسول الله قبر سه وینا وکړله خبرې وکړلې هغه نه بعد پړمخې ورنې راغلله. رسول الله قبر باندې سر کېښللو. رسول الله ورته خوب کې راغلو او دی د حسین زویه اسلام باندې تذکر دی. حسین ویني ضرورت ده ایتو ویني ضرورت ده ایتو ویني سا اسلام بچیږي کربلا ته ځان ورسوه. کله بیدار شولو ورور سره یې رخصتي واخیسته ورور قبر سره هغه نه بعد یې مخ کو زهرا بیبي قبر ته. کله زهرا بیبي مور قبر ته متوجه شولو یو روي دی آئی روایات داسې مو پړاو کړلو چې رسول الله قبر ته وقار سره و خو چې کله یی چې مور قبر ته روان شو لکه یو ماشوم د مور ته منډې کې وینځي یی حسین منډې کې د مور قبر ته لاړلو. مور قبر باندې ځان واچولو یا امه یا فاطمه مورې زه حسین د نه روان یم. یی چې مور قبر لرزش کې راغللو وښورېدلو یوه جمله راغله حسینه ځان دا سوچ ونه کړي چې بیله زه زهرا د سحر چېرته ځم. ځکه تاسو علماونه بورېدلي وي چې کله لسم شپه ویه هغه ته که ځای جوړې کوي زهرا بیبي راځي که چیرې زلجنا ته یایي یا چې حسین کوز که زهرا ته قوت نیولی وي بس کفیله حکم یې وکړو عباس وروره بیبیانې سوارې که څو. عروه غفاري یو روي دی صحابي دی د رسول الله. یای که هغه په متعلق د تاریخ لیکي عروه غفاري الذي لا يسمع صوت الرعد داسې غېږونه کوڼ و چې هغه د تندر اوازونه هم نه اورېدل. یی چې سوبیل وخت دی توشتم رجب باندې یامنه عروه غفاري په ژړا شولو بسترې کې پاڅېدو لوڼې ورته راغللې ویلې بابا څه چال دی؟ ویلې آیا نن مدینې کې زلزله دی که څه چال دی؟ ویلې غېږو ته مو د زهرا او د علي لوڼو ژړا اواز راغلو. ویلې بابا دې واجې نه څه د علي لوڼې د مدینه پرېږدي روان دي. یی چې دا ورته راغللو ودرېدلو کسې ده څه امنه یوې دروازې نه پیڅه اسکه شوله پرده اسکه شوله ویلېدله چې یوه بیبي دروازې یو 14 کالو وړکې ورسره دی راغلله چې کله خجاوي کجاوي ته وړه وړکې ورته زنګون وویلو
قدم ورنه بیبي کې خللو ای څه پوښتنه مو وکړه څوک راسه موجود و چې دا څوک بیبي دی ورته ویې مله دا د حسن علیه السلام کوله دی دا یې زوی قاسم دی چې واسطه دي خیجل لږ وخت تېر شو بیا مو ولیدل چې یو ښکلی ځوان مو ولیدلو ښکلې زلفې یې وې یوه بیبي خیمې نه راووته شان و شوکت سره سترګې د غړوم ځوانونه روان دی مخ ته کېنستو سلجناسه یې چې لاس یې ویر کړلو بیبي یې وخېجوله پوښتنه مو وکړه دا څوک وه ویلی دا ام لیلا د اکبر زوی دي خېجوي که جاویده لږ ټیم تېر شو ویلی یوه بله بیبي مو ولیدله خو ویلی دا ډېره شان و شوکت سره وه ډېره روب و دبدبې سره وه څو ټیکري یې سر باندې وه یی چې یو ځوان مو ولیدو توره یې روبسلي دی غږ یې کړی دی چې آمد نیولا و ټول خپلو خونو کې کښېنوئ څوک راونسوئ او د هوا مرغانو تاسې یاکو ټولونه راونسوئ ویلې چې علي نور زینب دروازي یی چې یو کرسۍ کې ناست و حسین امن حسین پاڅېدلو ځوانان اتر بتر شول استه دسته شول څو کسانو منځ کې یوه ډیګې ځوانې بیبي راووتله راغلل کله خیجي ثم تلتفت بیبي نه وخته ودرېده ودید وروره حسینه د امامي وخت یې دا حکم ما باندې واجب دی خو ما هغه څوک سپاره کړي چې بیا کربلا نه یم واپس بروي یی کله دا یې وویله حسین سکیت شو ورو غونته یې غږ وکړو سجاده زویه راشه امام سجاد راغللو بیبي یې سپاره کړله بس اخیری جمله چې کله بیبي سپاره شوله کاروان روان شولو یو ځلې یوه سپین ساري بیبي پاتې وه راووتله غږ یې وکړو لږ ماته زویه باس راوغواړئ یی چې کله عباس راغللو بیل یې کړلو ودې د عباسه یوه وعده به کوي ویلی مور یې ویه څه وعده ویلی نه داسې نه یی چې سر نه یې لږ ورته ټیکری آس کو ودې یې د عباسه ایمو سر باندې لاس کېږده یی چې هغو سپینو کسوانو کې یې لاس کېښو ودې یې د عباسه زه داسې شودې نه بخښم که حسین دستګاه دسه تېره شوه